چې کله دوی وکړو چې د الله مدد دوی سره دی او دوی سره داسې کسان دي چې خپل میاندو ته آخري پیغام ورکوي چې زموږ په جنازه زموږ په لاش باندې چې ونه جاړئ چېرته او پلارانو ته اطلاع میلو شو استاد فلانکي فلانکي زوی شهیدان شوي دی پلارانو ورته وایي چې وګورئ که په سینه باندې ګولۍ خوړلې خو ټیک ده او که په شا باندې ګولۍ خوړلې دا زما زوی نه ده د ده لاش ما کور ته رانوړي او چې کله دا دواړه قومونه دواړه لښکرې یو بل ته مخامخ شوي نو په دې وخت کې د شیطان ابلیس وکتو چې د مسلمانانو په صفونو کې خو فرشتې موجودې دي نو فوراً د خپل ځای نه په شا حرکت شروع کړه مشرکینو ورته وایي چې ولې رستو کېږي موږ نه اوسه پورې خو تا موږ ته ډاډ راکولو تا موږ ته حوصله راکوله شیطان ورته وایي چې کوم شي ما ته ښکاري هغه تاسو ته نه ښکاري او زه یریږم د الله جل شانه د عذاب نه وإذ زین لهم الشیطان کله چې ښایسته کړل دوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی وقال او ویل دوی ته لا غالبه څوک هم غالب نشي راتلی لکم تاسو باندې یوم نن ورځ من الناس د خلقنا وإني جار لكم بشک زه مددګار یم ستاسو فلما تراءت الفئتان بیا هر کله چې مخامخ شوي دا دواړه ډلې نکس علی عقبیه نکس نو هغه واپس وګرځېدو علی عقبیه په خپلو پوندو باندې په پوندو خپلو وقال ویل انی بریء منکم بشک زه بیزاره یم د تاسو نه انی ارا بشک زه وینم ما لا ترون هغه څه چې تاسو ته نه ښکاري انی اخاف الله بشک زه یریږم د الله نه والله شدید العقاب او الله جل شانه سخت عذاب ورکوونکی دی شیطان دوی ته دا اعمال د دوی مزین کړو کافرانو ته او مشورې ورکولې چې مخکې شي تکړه شي زه تاسو سره ملګری یم دا مفسرین کرامو دوه صورتونه ذکر کړي دي یو دا چې دا په مجاز باندې بنا ده شیطان دوی ته وسوسې اچول د دوی په زړونو کې وسوسې اچول چې تاسو مخکې شئ نن تاسو ګټئ دا جنگ ستاسو دی او دویم دا په حقیقت باندې بنا ده د مکی چې کوم مشرکین نو د دوی قبیله بنو کنانه هغه قبیله سره دوی دشمنی و د مکی مشرکانو سره دا یره و چې یره کچري مونږه مدینه منورې باندې چړایو کو او مسلمانانو باندې حمله کو داسې نه چې دا قبیله بنو کنانه هغه سره مرګري نشي چرته نو شیطان ابلیس چې هغه دغه قبیله د سردار سراقه بن مالک د قبیله سردارو داغه صورت جوړ کو داغه شکل جوړ کو او راغی د دوی په مجلس کې کېناس د سره یوځای شو دوی ته مشورې ورکولې ورته وی چې زه د قبیله بنو کنانه طرف نه تاسو ته راغلی یم زه تاسو سره مرګري یم نو بیا تاسو مخالف څوک دی لہذا هغوی په تعداد کې تاسو نه کم دی او د شمیر یو څو کسان دی بې سر و سامانې په حالت کې دی تاسو ورمخکې شئ نن تاسو باندې څوک غالب راتللو والا نه ده قرآن کریم معجزه ده زنده و جاوید دی او د هر دور د پاره قرآن کریم نازل شوی دی څرنګه چې هغه زمانه کې ابلیس شیطان د قبیله بنو کنانه سردار سراقه بن مالک په شکل کې راغی مشرکینو ته ډاډګیرنه ورکړه رامخکې کو او چې کله د الله مدد وکړو فرشتي وکړو نو بیا په شا شو بعینه دقسی نقشه او تصویر زموږ استاسو د سترګو په وړاندې تیر شو دغه امریکا او اسرائیل او فرانس او دغه طاغوتي قوتونه یوځای شو او د هندوانو ته وایي چې تاسو ورشئ په دې مسلمانانو باندې څرنګه یو کوټ شانتي ملک دی د شمیر یو څو کسان دي او په ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې د اسلام قوت او طاقت جوړېږي لګیا دی د ټولې دنیا ته مبلغین د پاکستان نزي مجاهدین د پاکستان نزي اهل علم علماء طلباء حفاظ قراء اسلامیک بینکنگ او دغه شانتي اسلام جدید مسائل او دغه شانتي اسلامی مدارس مساجد خانقاګانی دا ټول د دین چې څومره شعبې چلیږي په ټوله دنیا کې د دې مرکز د پاکستان دی او نن په 4 کونجه دنیا کې د دعوت او تبلیغ په برکت سره تاسو انټرنیټ کې سرچ کړئ چې هغه چې څومره د هغوی د عیسایانو د یهودیانو عبادتګاهونه د هغه لګیا د په مساجدو باندې تبدیل کېږي لګیا دی او تاسو چې کله په انټرنیټ کې ولیکئ چې
د دوی دا عبادتګاه چرچ فار سیل. نو د دنیا په مختلفو کونو کې د دې چرچونه خرڅېږي لګیا دي، دړه دړ مسلمانان علي د هغوی نه تبلیغي مراکز جوړوي، د هغې نه جوماتونه جوړوي، د هغې نه مدرسې جوړوي په ټوله دنیا کې. نو دوی وکتو چې د دې ټولو بنیاد دا پاکستان دی، راشه دې دا بنیاد ختم کړه. فرانس ولا جهازونه ورکو، امریکې ولا ډډګیرنه ورکړه، اسرائیل ولا ډرون ورکو، ورته یې ور مخکې شه. نو چې کله دې دا هندوان را مخکې شو او دلته ګوري چې یو کس ورځي او هم د دوی په ملک کې دننه د دوی هغه اصلي ډیپوګانې، د هغوی ایرپورټونه، د هغوی چې دی لوی لوی چې دی د هغوی سرکاري شخصیات هغه مردارۍ، هغه تباه کوي او بیا با حفاظت د الله تبارک وتعالی مدد او نصرت سره واپس راځي. نو په دې ځای کې دا ټول شاته شو. فرانس ورسره خپله معاهده ختمه کړه، د براعت اعلان. امریکې چې دی یو ثالث په حیثیت سره، یو مصلح حیثیت سره هغه شیطان ابلیس را مخکې شو روغې دپاره. او دغه شان چې اسرائیل چې دی الله رب العالمین ذلت او رسوایي سره وشرمولو، د هغې هغه ډرون هغه نظام ناکام شو. دا د الله رب کائنات هغه مدد دی. د قرآن کریم هغه نقشه چې کوم په غزوه بدر کې پیش شو، رب کائنات د دغه ګناهګارو، خطاکارو، کمزورو مسلمانانو مدد او نصرت وفرمایل. د دغه طاغوتي قوتونو هغه سرونه د شرم نه، د ذلت او د رسوایي نه هغه ښکته شو. دا د الله رب کائنات هغه مدد او نصرت وعده ده چې کله هم مسلمانان اتفاق او اتحاد سره د الله رب کائنات د دین د سربلندۍ په نیت باندې د الله جل شانه د الله رب العالمین د دین د سربلندۍ دپاره په رښتینې ارادې او نیت سره په خپلو کې یو شي او اخلاص سره کوشش وکړي، الله رب کائنات مدد او نصرت دوی سره شامل حال وي. نو لہذا چې کله دوی وکتو چې د الله مدد دوی سره دی او دوی سره داسې کسان دي چې خپل میاندو ته آخري پیغام ورکوي چې زموږ په جنازه، زموږ په لاش باندې چې ونه جاړئ چېرته، او پلارانو ته اطلاع میلو شو استاد فلانکي فلانکي زوی شهیدان شوي دی. پلارانو ورته وایي چې وګورئ که په سینه باندې ګولۍ خوړلې خو ټیک ده، او که په شا باندې ګولۍ خوړلې دا زما زوی نه ده، د ده لاش ما کور ته رانوړي. دغه شانې میاندو ورته وویلو او ډېر فخر سره هغوی هغه لاشونه د هغوی د شهادت نه بعد چې دی په غرور او په فخر سره او د الله تبارک وتعالی د شکر ادا کولو سره چې دی د هغوی هغه لاشونه وصول کړل چې کوم شهیدان. دا ایمانی طاقت دی. نو چې کله شیطان دا وکتو، امریکې او اسرائیل او فرانس او دې طاغوتي قوتونو دا وکتو، نو هغوی په شا شو د هندوانو. نو هندوان چې دی د ذلت او رسوایۍ یو نقشه او یو تصویر جوړ شو. دا د الله تبارک وتعالی هغه مدد دی څرنګه چې په بدر کې شو. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ او هر کله چې ښایسته کړل دوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی، وقال او ویل لا غالب لكم اليوم، څوک هم غالب نشي راتلی په تاسو نن ورځ من الناس د خلقونه، وإني جار لكم او بشک زه مددګار یم ستاسو. فلما تراءت الفئتان بیا هر کله چې مخامخ شوې دوانې ډلې، نکص على عقبیه نو هغه واپس وګرځېدل په پوندو خپلو، وقال او ویل انی بریء منکم بشک زه بیزاره یم د تاسو نه، انی ارا بشک زه وینم ما لا ترون هغه څه چې تاسو نه وینئ، انی اخاف الله بشک زه یریږم د الله نه، والله شدید العقاب والله جل شانه سخت عذاب ورکوونکی دی. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.